د تکبر د وجنا او یا په نور داسې ګندو نیتونو په وجه باندې دی اوس دلته په دې میز او په دې چیر او کرسۍ او په میز ناسته کوي او دینه خوراکونه کوي په چمچ او په دې نور څه نو دا خوراک د لوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د بخاری حدیث ته حضرت انس سے فرمائی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی مبارک چرته په خوان باندې روټه نه د خوړلې د خوان نه تکم چې عمرا مالدارا متکبرین یا دا مترفین او منعمین خلق دا ټیبل کی دی میز او خوانچی تیاری کیو کی دی پی او پدی خوراک کینو نبی علیہ السلام مبارک چرته وی د خوان نه خوراک نه دې کړي دا د بخاری روایت ته او د مبارک په وړو وړو لوخو کې هم خوراک نه دی کړي لکه نن سبا دا پلیټونه دا وړي پیاله د مبارک په وړو لوخو کې خوراک نه کول او د خوانونو نه چې داسې پورته پراته وي متکبر ورته ناستي دې د پاره چې ټیټ نشم خکته نشم او بده دا نوړه رلیو دی خلیتا نبی علیہ السلام مبارک داسې قسمه خوراک چرته نه دی کړی دا د بخاری حدیث ته حضرت انس سے فرمائی بلکې د مبارک خوراک په درستخان بکولو حدیث دویم کې راځي دویم نمبر حدیث کې چې د صحابي مبارک نه چا تاسو کو چې تاسو وایي چې نبی علیہ السلام په خوان باندې خوراک نه کولو ناغي په څه طریقې سره خوراک کولو نو حدیث مبارک کی راضی صحابی مبارک ورته فرمایل چې نبی علی السلام مبارک په درستخوان باندې خوراک کولو درسترخوان ابو خورشو نو پاغي مبارک دی خو کیناستو درستخوان نه به خوراک کولو اوس کې یو سړی عذر لري او دې په کرسۍ کینی او د میز نه ځان ته خوري نو عذر بیل شي د شریعت عذر خدای رسول قبلی صلی الله علیه وسلم خو چې د چا عذر نوي او د شوشا د وجنام د تکبر د وجنام او یا په نور داسې ګندو نیتونو په وجه باندې دی اوس دلته په دې میز او په دې چیر او کرسۍ او په میز ناسته کوي او دینه خوراکونه کوي په چمچ او په دې نور څه نو دا خوراک د لوی خلکو دی د متکبرینو دی هغه خلکو خوراک دی چې خدای ته خوښ نه دی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې نه خلاف خوراک دی نن سبا په ولیمو کې تقریبا ټول ولیمې هم دغه روانې تاسو ګورئ